نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين صدق الله العظيم. دا سورة یونس تے او دیکھیں آخری رکو دا 11 نمبر 11 سپارم دا دیم آخری رکو دا. اللہ سبحانہ وتعالی پدې کې رسول الله صلوات والسلام تا فرمایي چې تدې خلکو ته وایا قل وایا اے پیغمبر علیه الصلوات والسلام یا ایها الناس اے خلکو ان کنتم فی شک کچریئی تاسو په شک کې من دینی زما د دیننا فلا اعبد الذین تعبدون نو نکوم ز عبادت د هغه سيزونو د کوم سيزونو چې تاسو عبادت کوئ من دون الله د ما سوا د الله نه یعنی د الله نه ما سوا چې د کوم سيزونو عبادت تاسو خلق کوئ نو د هغه ز عبادت هیڅ چره به ونکم او نه کوم ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم لیکن زخو عبادت کوم دا هغه الله چې تاسو ټول بمړه کوي مرګ او جون خدای الله پلاس کړي کنه دا ټول خلق مني نو زه دا هغه رب عبادت دا هغه الله عبادت کوم چې کوم تاسو بمړه کوي وامرت ان اكون من المؤمنين او ما ته دا حکم شوی دی چې زه شمه د مؤمنانو نه یعنی ایمان وروړونکو خلکو نه. دلته الله سبحانه وتعالی د ټول دلایل نه پس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې بس واضح خبره دی توکا ځکه چې یو وخت کې کفارو دا خبره هم کړې وه چې رسول علیه الصلاۃ والسلام لراغه او ورته وی چې یو ورځ به موږ ستا د خدای عبادت کوو یو ورځ به ته زموږ د خدای عبادت کوې خو مخالفت پرېږده نو په هغې کې قل یا ایها الکافرون صورت نازل شو او دا هم د هغې غوندې یو آیات شریف دی چې هم د هغې غوندې معنا او مفهوم دی د دې خدا الله سبحانه وتعالی په سوره یونس کې بیا دوباره ذکر کړی دی هغه پوره صورت الله پاک بیا نازل کو او په هغې کې پوره په وضاحت سره الله پاک فرمایلی دي او دوه پیرې د هغې اعاده شوې ده چې تاسو د عبادت کوئ د هغې زه عبادت نه کوم او زه چې د عبادت کوم د هغې تاسو عبادت نه کوئ او بیا درته وایم چې تاسو د عبادت کوئ د هغې زه عبادت نه کوم او زه چې د عبادت کوم د هغې تاسو عبادت نه کوئ یعنې تاسو په دې نه اماده کېږئ او زه ستاسو په خبره نه اماده کېږم نو زما دپاره زما دین دی او ستاسو دپاره ستاسو دین دی نو دلته هم الله پاک اوس دا وفرمایل چې زه بس صرف د یو الله باندې ایمان وروړونکي شم او مؤمنانو ته دا خطاب دی چې تاسو هم دغه شان دي او بله خبره دویم نمبر چې کله زه ایمان وروړم نو د ایمان نه پس بیا دویم کار دی مسلمان څه دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک فرمایي وان اقم او یو دا چې زه قایم کم وجهک خپل مخ لره للدین حنیفه هغه دین طرف ته چې هغه د ټولو دینونو نه کټ شوی دی یو دین طرف ته یعنی اسلام الله سبحانه وتعالی طرف ته زما ټول بس توجه وي او هغه ته د هغه خالص ته هغه عبادت کوم د نورو دینونو ټولو دینونو نه بس زه پرېږدم ولا تکونن من المشرکین او الله پاک فرمایي چې
چې ته مکیږه د مشرکانو نه. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خدا سي کې دی نشي چې هغه شرک کړي، هغه په د نبوت مخکې چې شرک نو کړي، کله چې پیدا شي او مشرکانو عبادت هغه نو کړي. خو لیکن الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو ته خطاب کوي، خو چونکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخاطب دی د دې د وجنه. او بیا الله پاک فرمایي چې ولا تدع من دون الله، او مو اوازونه کوي د الله نه ما سوا ما لا ينفعك ولا يضرك، هغه سيزونو ته چې نه تا ته یعنی فائدہ رسول شي او نه نقصان رسول شي. الله پاک فرمایي چې ته आवाज مکوا د الله نه ما سوا هر هغه سیستا چې هغه نه چاته فائدہ رسول شي نه نقصان رسول شي. دا خو څه بس د یو بوتان جوړ کړی چې دار دی بوته دار دی بوته د خپل پیسو راغونډولو د پاره دا کیسې مسوري کړی دي او دای مختلف واقعات بیا خلکو ته بیانې ډیر په دغه سره بیانې چې یعنی خلک په دای باندې ایمان وروړي او د دې عقیده په دای باندې پخې شي. نو د دې د پاره دا خبره هغه مشوري کړی دي عالم کې هغه نه چاته نقصان رسول شي او نه فائدہ رسول شي. چې ابراهيم عليه السلام کله دا غي غلاس او خپل غوګونه او هر سمات کو نو هغه سو کې سمونه کده ابراهيم عليه السلام نو بیا ملامت وکړو غریوانو کې سرونه ښکته کړی وو. دا شانت رسول الله صلی الله علیه و سلم چې کله مکه معظمه فتح کا او ټول بوتان مات کو بار وګرځول درغنه نو څه چلو شو او کافران ټول یو قابل خو تخته چې سره سره عذاب راشي. دا کافران چې غوسه نشي. الله وتو فرمایل چې نه دا فائدہ چاته رسول شي او نه نقصان رسول شي، نو تم د دې متابعت وکوا. فإن فعلت او کچرته او کی راسي فإنك إذا من الظالمين، نو تبم شي د ظالمانو نه. یعنی الله خپل پیغمبر ته خطاب فرمایي چې ته زما پیغمبري کچرته داسې کارو کو نو امت بیا د ظلم کوونکو نشي، لہذا لا نور خلق پرېږدا. نو دا تنبیه د ټول مسلمانانو د پاره پیغمبر ته خطاب د پیغمبر خو داغه خو هرگز داسې نشي کېدی. او درته الله سبحانه وتعالى فرمایي وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، او کچره ضرورت سوي تا الله سبحانه وتعالى ضرر نقصان فلا کاشف له، نو اسوک داسې نشتا چې هغه تانا لري کی هغه نقصان له الا هو، مگر صرف هغه الله. که الله تا ته ضرر رسول غواړي یا در کی هغه تکلیف تا ته ورسی، نو د الله نه ما سوا تا نه تکلیف بل څوک نشي لري کوله. الله صریح فرمایل یعنی دا عقیده هر مؤمن مسلمان لپاره ده. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، او که چې الله سبحانه وتعالی اراده وکي د یو خیر رسولو تا ته، او فلا راد بفضله، نو سوکم اگر ګرځولو والنه دا فضل لرا، یعنی هغه خیر واپس کول تا نه سوک نشي. تعالی چې کوم فائدہ الله مقرر کړی دا د دې د لپاره فرمایي چې وي نفع او نقصان ټول د الله په لاس کې دی. چاله به نفع ورکړي چاله به نقصان ورکړي. د دې لپاره الله سبحانه وتعالی او فرمایل واضح طور باندې چې کچره الله پاک تعالی پر ضرر لیکړي د الله نه ما سیوه بل څوک دې کول نشي، او کته ته خیر رسیدون کی وي او فضل رسیدون کی نه هغه تانه څوک من کول نشي. يصيب به من يشاء من عباده، او رسوي الله سبحانه وتعالى خپل فضل لرا چاته چوغاړي د خپل بندګانو نه. او بیا الله پاک فرمای وهو الغفور الرحیم، او هغه بخون کې او مهربان دی. الله سبحانه وتعالى بخون کې او مهربان دی، چاته چې سوغاړي هغه ور رسي او چاته چې ضرر غواړي نو هغه ور رسي او مغه به لري کوي، بس هغه تبینه توزاری کوي.
او په آخرت کې بخون کې مهربان او مغه طرف تاسو متوجي شي. بیا الله پاک فرمایي قل اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایا یا ایها الناس اے خلقو قد جاءکم الحق من ربکم په تحقیق سره راغلی د تاسو ته هغه حق من ربکم د پروردګار تاسو د طرف نه د رب تاسو د طرف نه فمن اهتدى بس تاسو نه چې چام یہ ہدایت لار بیا مونته یعنی په هدایت باندې راغو په غلار باندې راغو فانما يهتدي لنفسه نو دا هدایت د خپل ځان د پاره دی د نه قبل کو د خپل ځان د پاره وکړو ولی چې الله باندې په مقابله کې د نسور کی جنت ورکی نعمتونه ورکی د قبر عذاب به لري کی په پوډه سرات باندې عزت لري کی د مرګ سختۍ به په اساني شي او چې ایمان رو نوړي نو د برق د وخت نو په د باندې تکلیف دی صورت شروع شي ډېر غضبناک فرشتي به ته حاضر شي او ډېر په سختۍ به روح باسل شي په قبر کې بدله همیشه عذاب ورکړي کیږي او بیا په ورځ قیامت ډېر سخت حالت کې او بیا به همیشه لپاره په جهنم کې ور داخل شي. نو دا د خپل نفس لپاره د هر انسان ومن ضل او چې چا گمراهی اختیار کا او سو گمراه شو فانما يدل عليها نو دا گمراهی هم په د باندې دا دا گمراهی هم په د باندې دا وما انا علیکم بوکیل او نه هم پتا سو باندې زه وکیل یعنی داروغا چې ز تاسو د دې نه بچ کم یا د کفر او د شرک نه مو ساتم دا خو تاسو خپل عقیده را اوس په کوم څه باندې تاسو ایمان وروړو بس دغه ایمان به تاسو ته نفع رسي او که ایمان مرو نوړو دغه به تاسو ته نقصان رسي او زه په تاسو باندې په زور زبردستی باندې یعنی ایمان نشم وروړي او نه په تاسو څوکیدار مچګي خامخا به ایمان وروړي وتبع ما یوحى او اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته تابعداري کوا ما یوحى دا هغه وحی چې کومه تا ته کی الیکا تا ته واصبر او دې سره سره صبر کوا حتی يحكم الله تر دې پورې چې حکم راشي د الله سبحانه وتعالى صبر د دعوت سره صبر شرط ته ګردایات ساتي کله چې انسان دعوت چلای کنه نو دې به ضرور صبر کوي ولی چې دعوت چې کله ته چاله ورکې نو د هر چا مزاج مختلف وي څوک په بده طریقه پیش راځي څوک په ښه طریقه پیش راځي نو په بده طریقه ستا تک څوک پیش راشي او بدر د ته وي یا څه کنځر دی نه ته دا به ته برداشت کې ولی چې دا خو ته د الله د رضا لپاره دا کار کوي کنه د نفس خواهشاتو لپاره خو ته نه کوي د دې لپاره په دې لار کې به تا باندې تکلیف راځي یا تعالی څه تکلیف ضرور رسي د دې وجه نه چې یاره دې دعوت چلی د دعوت کار کوي نو په دې باندې صبر کې حتی يحكم الله نو الله پاک دلته کې مخاطب دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې د مکی په ژوندۍ کې هغه ته ډیر زیات تکلیفونه ورسېدل او ټول مؤمنانو ته تکلیفونه رسول شو نو آیته دا خطاب دی خو دا تر قیامت پورې راتلونکي انسانان چې څوک هم د دعوت کار کوي نو ته تکلیف رسي که په ژبه باندې ورته څوک رسي که څوک سره خبرې نه کوي که څوک ته مخ اړوي دا ټول تکلیف دی کنه دا مختلف طریقې تکلیف څوک د تمخ تریو کی څوک د مخ واړی څوک د لار بدل کی دا طریقې لري کنه نو په دې باندې به صبر کې صبر خلینه بو ګف نو باسي چې وګوره د داسې کارو کو خپل ځان له اجر خراب کوي نو دلته کې الله پاک فرمایي چې ته تابعداري کوه دا غوهي هغه وحي نازلې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب هم دی الیکا تا واصبر حتى يحكم الله او صبر کوه ردی په خبرو باندې او ردی په ټول تکلیفونو باندې مالي جامي چې تاسو نظر کوي يحكم الله چې د الله حکم راشي کله چې د الله حکم راغو مدینه منورې ته بیا مسلمانانو تشریف یوړو هجرت وکړو بیا د هغې نه په ډومبي جنگ کې کله چې جنگ بدر وشو نو په جنگ بدر کې الله سبحانه وتعالی د دوی مدد او نصرت وکړو
او هغه ټول کفار چې څومره سرداران وو چا چې بلال صاحب لا خبیب صاحب لا او محمد صلی الله علیه وسلم لا او صحابه له ټول مؤمنان مسلمانانو له څومره تکلیفونه ورکړي الله غي هلاک کو. یو صحابي فرمایي چې وای ما د هغه لاشونه ولید چې په د بدر په کوی کې پراتو راخ کړي شو او دا مرسل رسول الله صلی الله علیه وسلم احسان وکړو چې جنگ ناغیو تختیدو نو هغه لاشونه بیا راخ کو یو کوی ته وګرځول د پاسه په ګټه او خاوري ورواړو چیرې بدبوئی نه خوريږي او دې د لاشونه بل څه خراب نه کی لکه یو قسم دفن کې اوس ایله قبرونه خو نه شو کنه نو د بدر کوی ته چې کوم دی وګرځول او پای کې بند کټول نو دا هغه د الله پاک هغه مدد او نصرت چې الله حکم راغو کله دا امر شو چې یعنی تاسو دې سره اوس جهاد وکئ نو چې کله د الله امر راغو جهاد سره وشو نو په هغه کې بیا د الله مدد هم راغو او د الله مدد چې کله راغو نو بس هغه مدد سره بیا د ټول سرداران په ډومبي شیب کې لاړه بیا لسکاله خو هغه خپل منمانی چلولې و او ما غزور بیا چلولو مدینه منوره ته چي راغ الله پاک دا غي غزور مات کو ختم کو وهو خير الحاكمين او هغه بهترین حکم کوونکی دی بس هغه حکمونو کې ټولو کې خیر دی نو دا هغه حکم ته انتظار کوي هغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له صحابه راتله چې موږ د اجازه راکړه چې موږ بدله واخلو خپل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اجازه ته ورکولو ولی چې لا حکم نور راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ما ته لا حکم نه دی ملاو شي د جهاد تاسو صبر کوئ مونږ قائم کوي زکات ور کوي خلکو سره خېګړه کوي په خپل مینس کې نیتونه صفا کوي او یو بل سره خیر خېګړه او دای خبرداري کوي او د مونږ اهتمام شروع کوي او په یو بل باندې خیر خیرات کوي چې کوم غریبانان دي تاسو کې او کوم مالداران دي ای خپل مال خرج کوي کومه پور چې زکات فرض نو تر هغه پور دا حکم چې ځان سره به تاسو جمع سم ساتي مثال 100 روپۍ یو لس شل ستا خرچه ده دا تاسو له مثال در کوم لس یا 100 روپۍ پای کې ستا د کور خرچه ده نو هغه ته خرچو کا بقای چې تاسو سره کومه پاتې شین دا په نورو غرباو باندې تقسیم کوله غربت ډیر زیاتو 1 لک روپۍ تاسو سره شل ډیر ضرورت ستاره کور خرچه را بس غزان ته پر د نور ټول خرچ کا زکات حکم دا شو چې کله بیا د زکات حکم راغو مستقل تور باندې نو هغه بیا 2.5% یعنی په سلو کې 2.5 روپے په زرو کې 25 روپے او په یو لک کې 2.5 روپے نو دا الله سبحانه و تعالی فرمایي چې هو خیر الحاکمین او هغه ډیر بهتر حکم کوون کې دی دا ټول حکمونه ډیر بهترین دي الله سبحانه و تعالی دې موږ ټول په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي سوره یونس نن ختم شو ان شاء الله سبب د الله په توفیق او په طاقت سره ان شاء الله سوره هود شروع کو الله سبحانه و تعالی دې زموږ ناس ته په خپل درگاه قبول او منظور کړي او یا الله زموږ کړه دې په معنا او په مفهوم کې کبه زیاتی شي نو خدای پاک دې موږ ته معاف کړي مونږ نه یا الله هغه کارونه واره چې تاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي یا الله په مونږ کې په کورونو سپتانو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفایاوي کې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کې د چا څه حاجتونه تا ته معلوم دي یا الله د خپل غیبي خزانه ورته پوره کې د حق والا د رزق فراغ سبب د ټول مؤمنان مسلمانانو په خپل کور کې وطن خپل زینو کې یا الله زمون آبا او اجداد څومره چې مؤمنان مسلمانان مخکې وفات شوي دي د ټول مغفرتو کې په ټول عالم کې د مسلمانانو یا الله چې څه پریشانې دي څه مصیبتونه دي دغه مصیبتونه آفتونه ته لري کې بیماری ته لري کې او مدد او نصرت د کافرانو په مقابله کې کافرانو ته هدایت نصیب کړو هدایت په قسمت کې نست و نابود کې په اخر کې الله زمونږ هم د عظیم شان کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جزاكم الله خير.